الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلی و چې رسول الله عليه الصلاة والسلام ضعفاء و کمزوري مسلمانان راتله یو به هجرت کو را روان شو. ځکه عثمان ابن عفان تسلی ورکړی و چې الله بری مسلمانانو باندې امن راولي او د کفار له دعوت ورکړي او منځ کې د صلح خبره موکړي. په دې ټول مسلمانانو کې اولنې مسلمان چې رسول الله صلی الله علیه و ابو بصیر په نامه باندې یو صحابي و غراغی. کله چې رسول الله صلی الله علیه و د مکه مشرکانو کسان راولېګل او ویل یا محمد العهد بيننا وبينك، یا رسول الله زمونږ اسامه بن کې او لو شوی او دغه په بندي به کوي هغه دا چې ستا کسان به مونږ ته نه واپس کو او زمونږ کسان برا کوي. ابو بصیر راکا رسول الله ابو بصیر له ویل چې ورسره لړ شاغه ویل یا رسول الله دوه وجې ذکر کړی، یو وجدا چې مارو کفار سره لوس کړی دی او زه د لوس ډېر پابند یم. دویمه بشارت ورکړي زیره یا ابا بصیر اصبر واحتسب فإن الله سيجعل لك ولأصحابك فرجا ومخرجا كما قال. تصبر کوا رب العالمین بتعالى او استملګرو له پرخي او امن راول او ان شاء الله دا ټول مجاهدین به سره په خپل مابه کې راجمش. تیت پرک وس خور دی د شي وخت برشه چې د کفار به مغلوب شي او اسلام مسلمانانو حکومت برشه او عدالت برشه به ټول سره به یو ځای او اگر کوس خورو خیر دی. ابو بصیر ډیر مونږ کې صحابي او زکه محمد رسول الله ملګری ونه روان شو. ذوالحلیفه الاخره چې کله ورسېد چې د مدینه میقات دی تقریبا د مدینه او د مابین کې شپږ میله مسافه ده. د غرمه ډوړې لکه سو یو کافر باندې دوه کافرانو کې تور راويست او ویل چې مزیدار تور مې اخر څه تاسو دی له وګورئ او په دې باندې ما ډېر خلکو سره ضرورونه ورکړي دي. مسلمانان مجاهدین مې پیوالي د کافر شواړه ولا راوړه ولا وې کته. ابو بصیر ورته وی ځوان منګم کتلې شو کنه ویواله چې کله هغه ته واپس و دې موټي کې کوم مضبوطه ونی ولا شړق دې کافر لته ورګي ایسه سره دې وړاندې وغورسو دې چې وګورځو د بل پرش و تختې دو د صحرا په طرف باندې منډه وانه خصه بلکې مسجد نبوي لړ روان شو. منډه راغی. حدیث کې رسول الله ملګرو سره ناس چې کله په دې سړي باندې نظر ورغی وی ویلې ودا د سړي دی چې یری نیولې دی او څه چل شوی. د رسول الله صلی الله علیه و ویل یا رسول الله ابو بصیر هغه سړي اوجل عثمان وجل اراده وسلري. دی وخت کې ابو بصیر مراغی هغه چې کله راغی نبی کریم علیه السلام ویل شویر له امه د مور ورته بورش دا کړه محبت ته دا قسم د ور لړونه ده کده سره چرته بل کس پیدا شو کېده چې د ټول دنیا له ور واچي. ابو بصیر پوه شو چې رسول الله می دوباره به د خلکو له واپس کینو لاړو د عیسی علاقه چې دا سیف البحر خوا کې وزیده چې غرونه دي ولته ونی دي غارونه دي او طبعا چې کله په مجاهدینو باندې اواره تنگ شوغه به د چې جله قرار اول ته ځان رسي چې الته غرونه او ونی غارونه د دشمنانو به په ټوشي الته لاړه. د ابو بصیر اصل کې د ایمان لکه تر بکار دی د ابو جندل د شي نه کوي چې لکه محمد رسول الله موږ رسول داس موږ امیر دی او موږ خلکو لور کوي د شي امیر سکو بلکې بشاشت د ایمان د زړه ورنوته او چې د محمد موږ له ارسو علیه الصلاه والسلام موږ بس سره باندې منو موږ به نه پویګو د موږ نبی دی د پویګو د امیر دی او د نبی دی او الله ورته وحی کوي قوي ایمان لرو او د قوي ایمان باره کې موږ دا ویلو چې شل کارونه به انسان کوي د الله په مخلوقاتو کې سوچ کوا قران کریم کې سوچ کوا دریم د الله په نومونو کې سوچ کوا څلورم د محمد رسول الله تابعداري کوا پنځم موږ د الله نه دعاګانې غواړو شپږم د رب العالمین ذکر کوا ووم کې څه اخلاق ځان لخپل کا اتم د محمد رسول الله معجزات پیژنه او هم د رسول الله شخصیت پیژنه او لسم د اسلام د دین محاسن او خو بیان چې بری کې څه دي یو لسم د هر قسمه کفر او شرک نه جوړ یو کا دولسم رب العالمین له وخت ورکړه کده المفرد کې امام بخاری هغه روایت را نقل کړی دی او در لسم د علماء سره کې نه قوي امام ذات نصیب کیږي. سوال لسم علم د قران او سنت ان لسم چې هر عمل کې د الله لپاره کوو شو لسم د مؤمنانو سره مینه کوو ول لسم د ادب نه کار اخلا اتلسم د اغشن لړګيږي چې تا د الله نه لړی کوي او نو نسم جهاد فی سبیل الله او شلم عمل صالح. دا شل کار چې کله انسانو کې د ایمان به قوي کیږي او د رسول الله ملګرو دا شل وړ کارونه کول ځکه الله قوي ایمان ورکړو د الله مینه ځان لره تو کړو د الله محبت بالکل دې له وردن نشو د الله مینه قران باندې راځي منځ باندې راځي د الله په ذکر باندې راځي د الله پر رضا باندې راځي د الله د نومونو سره ځان مختکول باندې راځي دا زړه د الله په وړاندې دی قیدونه تړلو باندې راځي د الله د اوریو سره ناستا الله له وخت ورکول
زمونږ د محمد رسول الله تابعداري د الله لپاره ورانه او جوړه د ټول نعمتونو نسبت به سره رب العالمین لکه چې دا مال الله را کړی دي او قران کې به خپل نظر سره بند ساتي هغه کارونه کوي چې مخکې يحب ټکی اسمه الله ویلې امانت لحاظه د وادي پابندي او دروغ نه ځان ساتل روان شو سره ال تلاړو د مکه مشرکان له معلوماتو شو چې رسول الله سره بیرته واپس کړی دی د جمع سره کوم لوس کړی پاغي پوره پابندي وکړه او په دې منځ کې چې نوې مسلمان بچر ته پیدا کېدونه د ابو بشیر خاله بتلو وجه دا قرآن کې الله دې له اشاره کړي الله نور السماوات چې کله د اسلام مرکز په وجه کې جوړ کړي شنو ارچنه معلومات کې چې لکه مدرسه جماعت معسكر پلاني ځای کې دي سړی چې ایمان راوړي د ابو بشیر خاله راځي چې ایمان راوړي د ابو بشیر خاله راځي خو مکمل یو جبهه جوړه شو د مکه مشرکانو په دې مسکه ډېر مزیم کړي وي ځکه د رسول الله سره دزمندي و قافلې تلی او راتلې ډېر مالونه ځان سره راوړل نه دوی په هغه برید کوونه هغه په دوی باندې نو دی ابو بشیر سره خپل مرګرو پروګرام برابر کې وی ویلې چې لکه د کفارو له ضربه وکړه د ځکه دوی په موږ باندې برید او تیرې کړي د اکمالاتي کاروانونه باید ماچ دا سقوط سره مخامخ شي چې په کومه طریقه باندې زیو څنګه ګيري باید ګيري کو د مکه مشرکانو خپل مابین کې قواوی برابر کړي چې د خلکو باندې عملیات وکړي چې چک چور کې او ختمه کی ابو بشیر خپل ملګری راجمع کړو تشکیل ورکه مجاهدین الله چې دشمن ډیر مسلح راغی ډیر خوای وسره د اوسمن سره دومره امکانات نشي چې و جنگي خارش شي دم تکتیک دی مجاهد بشر ضروري نه کوي چې لکه موږ 15 کسان یو دی خو بس قوراله د میدان او ځان راغورځو نو دی وخت کې کمال دا دی چې انسان تیت پرک شي ورشي دشمن هغه ډیر وخت تیر کې کاروان به ولې وګرځي تاوان ورکه لیکن خلک پیدا نه کړه بیرته تراله تر دې پورې چې درې مجاهدین برابر شونه بس یو قطعه جبهه شو به دغه مخه شانی ولا دا کاروان وای او هغه کاروان وای او هغه د مکه مشرکان رسول الله له خطر اولې کوي ویل الله رسول الله موږ په دې لوس کې بالکل دا سره وفا کوو چې دا ماتي خو لیکن د ابو بشیر ځان له وغاړه دا موږ جرنه وېسه د چې ضربه موږ لراکې چې موږ خوراک او څښاک او د څومره اصلي چې راځي دا په دې منځ کې موږ باندې خطر شو اخر به کوڅ رسول الله یو خط ولې یا قاصد او ویل چې من محمد صلی الله علیه وسلم الى قائد المجاهدين ابي بشير وفلان وفلان دی وخت کې ابو بشیر رضی الله عنه وفات شوی دی خط ورغه ملګر له ویلې مو چې موږ د ایمان په دینه باندې راوړو چې محمد رسول الله دی په کو دغه په خو کې وګرځي خو په کده شو چې موږ دغه مابین کې جوړی رااله موږ د غره لرالو و من لیدو الله به گواه دی الله موږ له دې مینه اجر راکړي رسول الله ورته خط یې ګل راځي اې د خبر په خو کې دی جمعه تم جوړ کړو وسکه صحابه ولدا معلومات نه و چې د خبر په خو کې جمعه جوړول الله حرام ځکه دا شریف فیصله ده په اتفاق د سلور وړه مذاهب سره چې په کوم جمعه کې دنه قبرې دغه په دې شین کې موږ په کې کې باطل او مکروه امام الحديث ناصر الدين الباني شباب دی باره کې رساله لیکلې ده یو کتاب لیکلی ده تحذير الساجد منسکون کې اغل ډار ور کول چې مونږ دینه کوي په اق جمعات کې چې باغې کې داخل کې قبرې زګه د مونږ کېږي نه او احناف علما دومره سخلار دي چې شرق طرف لا غرب طرف لا شمال طرف لا جنوب طرف لا قبرې مونږ نه کېږي په نو دې بره مسله خلق رااله ظاهري مسله دا شو چې د مؤمنانو له تاوان دي زوف دي زګه زمون کسان چې درځي هغه برا کوي او تاسو کسان چې راځي نه به درکو خو دې ډېر خیر دی وجه دارا دیر لسکاله رسول الله په مکه کې دعوت کړي او شپږ کاله په مدینه کې تقریبا 9 کاله په دې 9 کالو کې دونیم سره درې سره مسلمانان پیدا شوي دي کله چې د صلح وشو دیو بل سره ناس ولاړ وشو لزر الله د شمیر ورسول دا ولی د مکه مشرکانو د شو دعوت شروع کړو چې د محمد جادوګر دی او ساحر دی او خاله مور زین حتی تر دې پورې چې دی په دې غوګونو کې خپل د شی او مالوچ کې خودو چې محمد صلی الله علیه وسلم خبره مونږ وانور لکه اکثر باطل فرسو کې دا عادت دی چې هغه د خپل ملګری او کشران د قران او سنت درسونه منګي چې لکه دې مولا خاله مور وجدا کرامت نه مني او دا چې امامانو لکنزلی کوي او دا چې صحابه لکنزل کوي او دا بيدینه دی او دا پلان دی او دا دی هغه تلوري پاتې شي خو خیر سره دا وشل کده خو انسان له سخري خو مینا زبې خاله ورشم کې بن موسره دا خبره د قران او سنت برابر نه به منل پکار دی چې د برابر نه بیرت کول پکار دی هغه شکر د قران او سنت عالم لره شو دا درس او اعمال ګن نيسته متاثر شو د محمد رسول الله تقریبا لزر مسلمانان پیدا شو دویم په دې منځ کې د رسول الله د دعوت مسلم دا چې خورش وا او دغه مقصد هم دا و بنو خزاعه رسول الله په جانب کې ودرېدل او غنور په بل جانب کې ودرېدل او دریمه چې د مدینه کې د يهودو سره او مکه کې د مکه مشرکان سره صرف جګړه کېده چې کله دا مسله په دې منځ کې رااله خیبر او بن غطفان سره جګړه شروع شو هغه بوال او ظاهري دا خبره موږ لګره تمامه ده چې مسلمانان زموږ خپل راځي موږ به نه درکو خو که موږ ملګری درتل راکوي به وجه دا د دې په معنا کې خیر دی چې کله یو شړې د مسلمانانو مرتد شو د کافر په سب کې ودرېدنه آیا مسلمانان په هغه باندې به خپکیږي
هغه څنګه څه مرتد سره دی هغه پویګو خلک پویګي او اسباب سره استعمالي خو کله کله بغیر د اسباب نم کار کې دي چې لکه ابو بصیر یو یکی تنها سره او چې هغه لړ معسكر ځان له جوړ کې یو ملګری راتلو به دا خبره تیر سیرت درس کې ویل شو چې بعض خلکو دي چې استدلال کړي دی یو غلط استدلال دی يهود نصارا او نور مشرکین چې مسلمانانو نه دی مجاهد او مسلمان باره کې طلب کوي چې لکه دا په موږ لرا کوي به ورکړي په کار دا وجه دا چې رسول الله ابو جندل او ابو بصیر ورکړي موږ دا استدلال بالکل غلط دی یو وجه دا چې دي چې رسول الله د مکه مشرکانو مابین کې لیکل شي او ایستاو د يهود مابین کې دا لیکل شي دي نه دویم د مکه مشرکان اگر که مشرکانو خو په خپل لوز باندې پابند و او دریم اساسي وجه دا رسول الله چې د دوړ مجاهدین واپس کړه د الله په امر واپس کړ په وحي باندې او موتر وحي کیږي نه نشنه کیږي موږ به نه تسلیمو بس خبره الله لپاره پاتې کوو یا په دې وخت کې دشمن ماتيږي او مسلمانانو له ضربه رسیږي ظاهري به ضربه په مواخ نفس الامر کې بخیري عمر صاحب څنګه پوښتنه کړې و یا رسول الله زمونږ مړی دا په جنت ته ذکر نشي ویجیبا وې موږ په حق باندې کني ویو وې تاسو سره دا خبره کړو چې موږ به عمره لزون ولې نه زو دا ټول الله په امر باندې ان شاء الله موږ ورزو زاد الله رسول ما الله مې نه ځای کوي الله بس ما نصرت کوي نو دا قیاس موږ ځکه نشو کولای چې پیغمبر الله وحی کړو موږ تاسو له وحی مهي نکیږي پر رسول الله باندې دا خبره بند شوې ده عليه الصلاه والسلام بل رب العالمین د ایتونه نازل کوي ویل چې روان کړ ان شاء الله تاسو عمره مو کوي د مسلمانانو لري توصیف وکي چې دا ورکو کوونکی سجده کوونکی د دې په مخونو کې به اثرات ګوري د ایمان د تورات مثال ذکر کې او د قشن د انجیل ذکر کې او به ویل چې ګوره اول کې 2.5 زره یا 3 زره مسلمانان و به لزر شول او چې کله فتح د مکه وشو تقریبا 1,00,000 زره مجاهدین د محمد رسول الله په جبهه کې راغلل بهترین جماعت او ټولګي چې عرفات کې راځم کړو ډیرو تقریر او خطبه ورته وکړه صحابه فرمای وزرفت منها العيون دا سرګونه وخ کې روان شوي زړونه ویریدل د ارچا بسړه کې دا خبره پرې ودا چې د محمد رسول الله اخرت تقریر دي چې به موږ سره کېږي نو رسول الله دا ویلی مو کې دې چې روان کړ به موږ سره مابین کې ملاقات ونشي دریمه په کدا وشو چې په دې منځ کې و جګړه وشو د بنو فزارونه یو سړی و عبدالرحمن په نامه نو ډېر مزیدار خدا سړی ډېر خطرناک و د رسول الله په سوخانو باندې عملیات وکړه چې پاږي کې د رسول الله یو غلام مربح په نامه یو بل خادم او سلمہ ابن عقوع مو نو دوی شکل عملیات وکړه د خادم ورته وښلو او د وخان روان کړه سلمہ ابن عقوع په خپل فرمایي ډېر مزیدار صحابي تقریبا د اس او دوخ نم د مخ کېتلو حتی غش مرمي کړه 10 بری ورمانه وکړو د مرده کې به دغه بشنو ورسېدل دا به دغه مخ کېتلو د ناشنا صحابي او د غر په یو جانب کې به یو خو په دې سکندونو ملټونو کې به بل تر باندې راو وختو او د سیرت کتابونو لیکي ودا لاسونه دومره شړل ول سلمہ ابن عقوع ته به دا ګمان کوله کده وخ لیچي دوه خلاص دشي مضبوط لاسونه دا خپل فرمایي وې زمو سره بده جګړه کوم وې په دې وخت کې ما د خپل اصله فلحل ور کړو او د غره له ختم سر د درې چغې موږ چې یا صباحه اې د مدینی والا ګوره دشمن عملیات کړی لري او نور پسې پیدل می واشول تر دې پورې چې د وخان می تواخه سودا اعلانونه وکړي چې اليوم وانا زشما ابن الاقع د اقع بچي مونن در زلانو د بخیلانو ورس معلومیږي میدان کې تاسو به بیلو کزا وې د وخان می چې تواخه به په شمنډه والو پیدل تر دې پورې چې ډیر شادرونه ته ولوي د اسره اخیره پاسه می تیږي کې خو دي او مقصد به دې کې دا خبره وشه رسول الله راشي واغله د اطلاع وشي معلومات ورته وشي چې دا دل ورکړي دني ولېلي وېد شو درکې نه واته زور د غر پر سر باندې وختم او د پاسه مې د کمرو د تیو گزارونه په شروع کړ خدای خلک مې دغه ځنه واپس کړ بل طرف باندې لاړ وې دغه په یو جانب کې دوی کنه سخراک له زور د بدی جانب کې کنه سم څلور کسان اسما په سراجیک شو ما ورته ویلې زشره ګوره د شي انسان هم چې چاله قصو کوم هغه زمانه بچکیږي نه خو که سړی ماره قصو کې ته بچکیږم رو پیراغه در رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېدل مقداد صاحب دی او ابو قتاده و غیره اخرم دی وې د عبدالرحمن چې په اخرم باندې گزارو کې هغه شهید کې خو لیکن ابو قتاده چې په گزارو کې هغه وجلو سمونه ته پاتې کړ د پاسه په صدر واچو او نور بس روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی دی غزا کې په خپل راغلی و عبد الله ابن مکتوم هغه په خپل زمانه مقرر کړ مقداد صاحب له جنډه پلاس کې ورغلی ورزه ملګرو شکل دا صدر د ابو قتاده ولید نو ویل چې ان لله و انا الیه راجعون لکه چې ابو قتاده شهید شو وی په دې وخت کې پیغمبر علی السلام ورته ویل چې هغه شهید شوی نه دی دا دغه صدر د وسمه نه نیولې دي خو چې موږ لاړو وی چې قرط علاقه له دوه بول راته شو دشمنان موږ فرق کړ رسول الله علیه ویل چې اې الله نبی ته یو سل کسه مجاهدین مال راکا د هر عمر غیر له سره له استغفار الله عالم دلته ته پیش کومه رسول الله موږ ویل چې بس موږ خپل سمنه ته واخص دا شهادت ته قیامت پورې روان دي او هغه اوس باندې غطفان کې روان دي په معجزه باندې دا معلومه کړه وې دا اخرمه دفن مو کې را روان شو په دې وخت کې زد رسول الله بس ناسم او وی ویل چې موږ په بدلو کې سلمہ ابن عقوع او په شاسوارانو کې چې ابو قتاده مقداد دي
او مال دوه برخه غنیمت راکړي اې دین ورسته نبی کریم علیه الصلاه والسلام دعوت بدل کې په بل طریقه باندې خطونه شروع کړو او د دعوت مختلفي طریقې دي کله هغه د خط په ذریعہ باندې کیږي او کله د کیسټ په ذریعہ باندې کیږي د رسول الله عادت مبارک داو یو ملګری بوله کو د قران درس په یوځای کې شروع کې بس دا دعوت کله په یو طریقه او کله په بل باندې او تقریبا نجاشي بادشاہ له اول خط ولې کو دغین ورسه به راغ نائب له ولې غلو او به مقوقس بادشاہ له ولې کو جریج ابن متان امیدو کسرا له به ولې غلو قیصر له به ولې غلو منذر ابن سوال به ولې غلو حوزه له به ولې غلو غسانی له به ولې غلو عمان بادشاہ له ولې غلو او رسول الله ډېر حکیم انسانو نبی کریم علیه الصلاه والسلام جامع الفاظ کې خودل په دې خط کې الفاظ ډېر واړو خو لیکن معنا ډېر اوچته او هر چاله دغه مطابق خط لګلو و خیر انسان د علماء له عالم خود خط لګلو نه مخکې د عملګری راجمع کړه ویل کزه تاسو سره یو مشوره کوم خو ګوره د شکارونه کوي لکه څنګه چې بنی اسرائیل د عیسی علیه السلام سره وکړه په یو مسله کې راجمع کړه خو به اختلاف جوړ کې زه به تاسو سره مشوره کوم خو ګوره اختلاف منه کوي صحابه ورته ویلي لبیک یا رسول الله بالراس والعين فداك ابي وامي زمون مور بلاد سنه قرباني زمون سر د سنه قرباني تم له امر کوم باغ منو وی دعوت کو په دې طریقه چې دا مسله به یو بلې کیفیت باندې خبره برابر شي صحابه ورته ویل د الله نبی دا بادشاہ ډېر مغرور خرید هغه د هر چا خط نه ګورته او ټاپه او مہر جوړ کا چې کله دا په خط باندې ورګولې شي او غیر معلومات وشي چې دا ډېر عظیم او قیمتي شی دی نو بعد دغه مسله دعوت هم قبول کې خط باندې مګوري رسول الله ډېر کړه مہر جوړ کې پاګه باندې ولګل احادیث کې راځي محمد رسول الله غوتمي وا خط به شوري کو د پاسه پر باندې ټاپه ولا لیکن رسول الله دمر ادب کې پکار دا چې ولې لیکلې محمد او به لیکلې رسول او به لیکلې الله چې محمد الله رسول الله عليه السلام خدا ادب د وجنه اول د الله نو مولکلو او به د رسول نو مولکلو دغه نور سره محمد نو مولکلو ادب رسول الله د الله د سخ ادب کو زمونږ د الله سره د ادب جون پکار دی منهاج المسلم کې او د قشه منهاج القاصدین کې لیکلي دي د الله سره ځان لا ادب او د رسول الله سره ځان لا ادب او د جماعت سره ځان لا ادب صحابه سره ځان لا ادب قران سره ځان لا ادب د منځ سره ځان لا ادب د روزه سره ځان لا ادب د ملګرو سره ځان لا ادب اسلام ټول په ادب باندې بنا دی ادب څه معنی جمع الخصال الحمیده خسته خصال او خوونه راجمع کول او ابن کثیر دا ویلی و چې د انسان په عمل کې کله ادب وینو دا به قبلي ځکه د عمل د قبلي دا ولنه شرط من توحید ویلو احسان ویلو احتساب ویلو للهیت ویلو د رسول الله تابعداري د مخلوق حق ادا کول د قران او سنت نه رنګ اخصل د ادب نه کار اخصل د الله سره مینا د حرام نه ځان ساتل د ګنا نه ځان ساتل د الله تعظیم وقار په ځل کې لرل او عمل به کوي په دینت باندې چې په ورځ قیامت باندې مالې دی بدل او اجر راکړي حتی تر دې وی چې کله به ضرورت پوره کول راتلو رسول الله به دا کوت مې سو بار به کې خودلا چې کله به او د شو کې دغه نه به ورسره به واچولا دا مسله معلومه شو یو سړی به تور مثال دغه سره قران دی بل د شي دیني کتاب دی او هغه به در خلل ور داخلي کینو په کار دا چې دا بار کې دی لیکن که چرته احتمال دغلا یا د بل مسلونو به ضرورت په بنیاد باندې میرا سره ځان سره دنه کولې شي وېدا به ور باندې لیکل خطیب شیبانی سراج المنیر کې لیکلي دي رحمه الله وې د موسی علیه السلام ملګری وې د ساحران چې کله د موسی مقابله لرو واته چې د موسی علیه السلام دا شکل وکړ نو ویل چې دا خو جادوګر نه دی وې ځوانه اول ته دا رسمه شي ورسې کومږي ورسو ادب وکي رسول موسی علیه السلام ورته ویل چې ول تاسو ورسوي وې چې کله دا ورسول نو ایستغه به درهم برهم شولي او د موسی علیه السلام معجزه الله ثابت کړه شربینی شیب لیکي د یو ادب د وجنه الله د ساحرانو له ایمان ور نصیب کې ایمان شیخ الاسلام ابن قیم لیکي کپه کور کې کوټه کې بیا د بیو کړه نو برنډې له بوزي ک التر بیا د بیو کړه سهل له بوزي ک التر بیا د بیو کړه کې د اسلام د کلام نه موزي بیا د به معنی ارڅ خرابي امام سرخسی چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مسلک قوي عالم دی هغه نه چې پښتنه وکړه چې صایبه د دومره اوچت عالم ته ولي د دومره قوي حافظه لري وېما یو سپینه ورقه نه دراخستي مګر د غیره پر امه او دس کړي دي دومره اوچت او سړی چې ابلیس علیه لعنت نه بچیږي د غیره پر ډیر علاجونه دی خو یو طریقه دا چې هغه او دس کوله ځکه دا ادب دی مشکات کې حدیث چې مؤمن انسان د حفاظت کوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام خطونه شروع کړ اولنې خط شروع کړ نجاشی پاشاله او هغه له ولې غلو عمرو ابن امیہ الزمری اقوی صحابي چې خبيب شه رسول الله علیه غلو خبيب رضی الله عنه چې کله د کجوره باندې خلکو ورجی کې نيزه ورته ټومبل و د پاسه کې راتسملو تقریبا سلوي خرج د کجوره کې جوړاندو رسول الله ملګرو ویلي ودا به څوک اخلاص کینو عمرو ابن امیہ الزمری ورته ویل یا رسول الله زبر اخلاص کړ ډیر په غزا رسول الله دی بل چې تشکیل ورکړي چې هغه مو وجنا به دوی د قشه مطلب کې و چې دشمنان په پوه شو خو وتکتیدل ما کم چې کله بهرال نو خبيب رضی الله عنه به راکته کې
د مکه مشرکان مشر او شو خمنډه د منډه د مکه مشرکانو حتی خو به وګرځول وېزمه کې به تیر کې هغه بلیع الارض لازم کې تیر شوی صحابي نجاشي بادشاہ درې کړتي رسول الله خط لګلې یو کړی چې جعفر شه د لړ ودار زما تر ځامن دي اې دوی باندې ډېر امن وکيو دا ايو د عمرو ابن اميه الزمري په واسطه خپل نبی اسحمه لیکي ورته بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى اسحمه النجاشي عظيم الحبشه دلیل په دې چې خط په اول کې بسړې پوره بسم الله لیکي وسو شپږه ته باندې کې چې دا مقصد شي علی مدد بدعت ده ناروا ده خپل نوم ولیکي دا سړی نوم ولیکي دا بل سره توصیف وکي عظیم الحبشه کله چې دا مسله کړه نبی ورته ویلي چې اسلم تسلم اسلام راوړ بچ بپاتش او دای مرته ویلي اشهد الله اله الا الله زګوي کوم چې حقدار د بندګۍ نشه مگر سوا د الله نو د زد الله رسول يم او ګوي کوم بده خبر باندې چې عیسی د الله بندري او ګوي کوم بده خبر باندې چې مریم د الله وینځره او دا ډیره پاکه خزره ما ستاډیره خیر خوې کړي تاسو مره خیر خوې قبول کا اسلام راوړه او ته بچ پاتې شې به ولي کل چې والسلام علی من اتبع الهدى ځکه سلام د مسلمان انسان باندې چلیږي په بل چلا په يهودي ناروا ده په بدعتي ناروا ده د ګورې کبيري والا باندې ناروا ده پر دې ځنانه باندې ناروا چې فتنه پیدا کیږي او خاص کر چې انسان بولو براس کې نشي ونجاشي بادشاہ په منبر ناسو دا خد رسول الله چې کړه وکړه ورکته شو احتراما کله کې پستر باندې کې خو د وسترګو نه روانه شو ویلې چې ما ایمان راوړو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې پلاس جعفر ختم به راولې ګوګل خط او رسول الله سلام راولې ګو په هم کار باندې ودا وفات شو پیغمبر علیه السلام د ملګرو ویلې و ما تر رجل صالح یونیک انسان مر شوی دی رضی جنازه په او دې بریدلو چې سپینې جامې اغوستي په خوب کې کنایات کې خاتمه نه و چې الله رب عزت جنت ته داخل کړي وي او دا معلومه شو چې غیبانه جنازه کله کله جایز ده همیشه نه چې خلکو په هغه سړي باندې جنازه کړي او نیکانو خلکو نه به دوباره پکانه ده ویل لیکن کښه په جنازه او قسم منعت بری اصحابانو میدو دویم خط ورکه حاتب ابن ابي بلتعه چې دا هغه بدري صحابي دی سوره ممتحنه د مبارک نازل شوی لري یو قوي صحابي دی مقوقس بادشاہ خپل نوم یې د چو جریج ابن متا د مصر بادشاہ رسول الله ورته ویل چې بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى مقوقس عزيم اهل القبد اسلم تسلم فان توليت فانما عليك اثم اهل القبد او السلام على من اتبع الهدى او كما قال اسلام راوړه بچ په پاتې شي او کچرته اعراض وکړي د قبطانو دي مشترونو څومره ګناهونه شي دا ګور ټول پتا باندې دراله ک اسلام دراوړ سم سلام در باندې او کرا د نور در باندې سلام نشته وېدې شور د کله ولي کلو نو حاتم ابن ابي بلتع په خپل یو دعوت ورکړي د ما قوقس بادشاہ ورته ویل چې وکیدا ستانه مخکې بلې کرسي باندې ډېر قوي شړې ناسو دنیا بلې حسب باندې شعب فرعون خپل نوم مصعب ابن ولید سلوریم سو وکاله دا ژوندو او دا فرعون پر سلوریم سو وکاله کې چرته نه جوړ شوی هم نو او د څه دعوی وکړه چې انا ربکم الاعلى اساس سوچ تر به او دای موغه اې د عقیده بارک علماء دوه قول ذکر کړی دي څوک دا دهریو او دویم قول دا چې دا مشرک د قران معلومیږي چې دا مشرک دی او ورته ویلي چې اول په قوم من الله دا عذاب نازل کی هغه برباد کړي دغه نور څه پیدا برباد کی رب العالمین چې کله قوم له غوسه شي ناکار والین په مقرر کی خراب خلق بنی اسرائیل ورز موسی علیہ السلام نو ویل یا موسی من څنګه معلوم کو چې الله بس موږ نه خوکه کبه خپا اگر رب العالمین لویلي الله رب العزت عالمي ذکر کړی ودا وکاسو بادشاہان چرته نیکان خلک زه خوشاله ک بدن خلک زه خپایم دویم کاسو مالداران تاسو په غریبانو باندې خرچيږي زه خوشاله مو کني زه خپا دریم د ضرورت وخت کې چرته باران کېږي زه خوشاله مو الا کنه کې به زه خپایم وسار سره په دې باندې ځان ګوري خپل بادشاہان ګوري خپل مالداران ګوري د باران ضرورت ګوري او به د دویش لکه فوج اتل سره فوج سره برباد دي ظالم بادشاہ ذل اوتاد په خلکو باندې به مخونه لګول رب العالمین دغه په مقابل کې قوي پیغمبر راولې ګلو موسی علیه السلام والده مبارکه یو حدیث میدا تقریبا قران کریم کې اوسره شپږ درش کرت الله دا نوم ذکر کړی دی شجره د نسب دارا موسی ابن عمران ابن قاهس ابن اسحر ابن لاوی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم علیه السلام سلوی کړه کوم ځای سره وجنګیدل دواړه اخر عیسی هغه مغلوب شو اگر رب العالمین به برباد کې ته ګوره داغه عبرت والا دښنه چې تخلق را عبرت جوړ شي مقوقس بادشاہ ورته ویلي و موږ د خپل دین د ارچا لپاره نه پریدو ترڅو پر چې غوړه دین یې نه موږ پیدا نکو نو حاتم ابن ابي بلتع ورته ویلي و زه تاسو دانوي مچ د دین نه پریدا زه تعالی دعوت درکوم په طرف د قران لکه څنګه چې تاسو دعوت ورکوي انجیل او تورات ده او به تقشن د موسی علیه السلام په واسطه باندې د عیسی ته هیڅ ویلي د عیسی په واسطه باندې د محمد رسول الله ته هیڅ ویلي که تاسو یقیني عیسی باندې د محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري به معنی یاتي من بعد اسمه رسول زمانه پیغمبر راشنم به احمدی ودا خبره چې کله ورته وکړه هغه ورته خطر ولېګو رسول الله وی ویل چې خبره ما معلومه کړي
ته چرته جادوګرم نه ساحرم نه منتریم نه خوش خبرم نه کوي خو ته بس ما را هدیه قبول کی ایوه ورته یو جوړ جامه راولې غلا یو ورته اسره ولګي ابن خیم لیکلی شغل دلدل نه میدو دوی ورته وینځ راولې غلې یو ماریا او بل نسرین نبی کریم علیه السلام راوخه حسن بن ثابت لور کړه او ماریا ایمان راوړ رسول الله سره نکاح وکړ چې دغه الله ابراهیم پیدا کړي رسول الله بچي نبی کریم علیه السلام ملګرو لوي صحابه ولا څومره ناشنا پیغمبر وې زړه د تاسو په مصر ګوره فتح کړي او شکل مو فتح کړ د پلاني کری سره ډېر احتیاط کوي د خپل ولی له حاجه کو دومره لري وجدار چې دار ماریا علاقه ده او د قشان د هاجری د اسماعیل علیه السلام مور او غزمه وسو شنی کړي او صلی رحمه کې ډېری فائدې دي رسول الله فرمایي ودا تاسو قائموي ولو بالسلام کې اچ نه کې صرف سلام پر خپل باندې واچو او کچېټه قائمینو پر صورت باندې بتیریږي الله بدر رزق پر اخوال راولي د تحقیق ویل شو چې د انسان پر رزق کې بکره پر اخوال راځي امام بخاری سے امام احمد سے امام ابو داود حدیث نقل کړی دی رسول الله فرمایي صلی رحمی کوي ترغیب او ترهیب کې راځي د ډوړې نه مخکې ورسره لاس منځي سنت طریقې مګړه خو ادب وګڼه او خاص کر تقوا د ګنا نه ځان ساتل د الله ذکر کول دا ټول غمونه لري کول او د قشن د یو غم جوړول چې الله بسنګ راځي د الله په بندگانو باندې خرچا سر منځنو څخه پر خودل جهاد کول رسول الله فرمایي کمالدار کېږي نو غواړي چې جهاد وکړي کته سو غواړي چې مالدار شونه بس جهاد وکړي که صحت شونه به سفر وکړي سورې واقع ویل واده کول یو حلال تجارت ځان له پیدا کول وې دې ورته ویلي نو کله چې داراله پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته دا قبول کړه خو لیکن هغه سړي صرف په دې حدیث باندې ځان خلاص دلته به دا مسله ده چې د کافر انسان هدیه قبلول دا جایز کنه روا د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام احادیث شکل انسان مطالعه کې تقریبا اتلس احادیث په دې مباب کې راغلي دي نو دوه قسمه کافر دي یو حربي کافر چې د مسلمانانو سره په جګړه کې اخته یې دوه هدیه قبلول دا حرام قران کې الله دا رد کړی دی سليمان عليه السلام د بلقیس حدیث رد کړه اما که شرط غیر حربي وي او هغه تعالی حدیث ولېګنه به قبل واله کول شي دعوت درکې تور دعوت کې صورت ورلېګه صدر کوي رسول الله چې دا حدیث قبل کړی دا غیر حربي ده نو نتیجه دارو وتله چې د حربي کافر چې مسلمانانو سره په جګړه کې اخري داغه هدايا او تحقیق قبلول دا حرام قران کې الله پیرت کړی دی او کوم چې غیر حربي لکه د جلال آباد سکه اندو یبل سوک شو او هغه تعالی به تور مثال څه حدیث وړاندې کړنو هغه ته قبلول شي دریم خطا عبد الله ابن حذافه الصحابي له ورکه ولاله کسرا بادشاہ لويس او دا هغه سړیو چې د هرقل بادشاہ سره ملاقات شوه دی د عمر رضی الله عنه په وخت کې هغه نه ویلو تقریبا ډیر ملګری د ویلې پر رسول الله باندې کفر وکړه خوشي بری کوم ودا ته سوې یو کوټه کې واچو دا واقع ان شاء الله په خپل ځای کې به راځي زنانه اوس راوچو دا بل الله بسجدو به په شیخ راوړ یو خاطی خو ځینې ورته ویشته لیکن دا هم دغه نه یریدو اخر ورته غړیونه د کړیان سرکړه یو دوه ملګری ورغه رسول وې دې شکل ورانه کولو د سترګونه وښ کړه نو بادشاہ ورته ویل چې ولې دې وشړل وې جړه مال په دې رااله چې زموږ دې مخ کې ملګری مقابله وجه ته الله مخ کې جو کزه کما ورغورځي وسکل خو مخ کې الله ورغه یا کاش زما عبد الله دا یو نفس نه وي تاسو د الله په دین باندې شهید کول او به ژوند کې دي شهید کول او به ژوند کې دي بادشاہ پوه شو چې لکه دا سړی اوړینا وې زه به تا خوش کوم به شل باندې جسمه تندې بخولای وې زه به خلم به شل جسمه شره ملګری به پرې دي هغه سید وی شکل د تندې ورته نږدې کې لاړې په ورته خو دا ګمان راغی جسمه تندې خپل کې خو چې کله روته عبد الله ابن حذافه سخ وژړل ډیر انتهیزت عمر ابن خطاب له خلک رااله عبد الله ابن حذافه جاړي وی ولی وی که پورز قیامت رب العالمین زمانه پښتنه وږي شي عبد الله تاسو مر دشمن پوړانه ولې دا کم طریق اختیار کړه سره دې اسلامي شخصي ځان د پاره نه دا کړی او دین د اسلام دی وخت مجاهد دا جواز مر کړی چې کلمه کفر ویل شي رب دې مطمئن بالایمان خو صحابه و دا مې دې ملګرو اشراون د پاره دا کار کړی دی عمر رضی الله عنه ملګرو ویل کټول معسكر مجاهدین راجمع شي اول د عبد الله ابن حذافه تندې بس خپل کوم به تاسو خپل کې چې دا ځلونه دا ګلوس دا مسله ختم شي جناب نبی کریم علیه السلام ورته دا خط ویشي خو الته د بحرین والی لا اول ورش دا پاریسین چې دی رومین و دا ایران ولا خلک دا ډېر متکبر دي دا بس سره خط نه ګوري خو اول به هغه بحرین په والی په اسلامه مسله برابر کی چې هغه منذر ابن سوان نومېدو په خط کې ورته لیکلی و بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى كسرى عظيم الفارس اسلم تسلم فان توليت فانما عليك اثم اهل فارس والسلام على من اتبع الهدى دوسره آیات نے لکو چې تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم وګدا ځکه دا موجود آیات بنی دا مخکې مقوقس بچا لیکلو عدل ابن حذافه فرمایي زورن بحرین بچا ولیلا منذر ابن سوال دغه نور څه بدل عالم وی اخو هغه په خپل زما راخه چا په واسطه باندې ولې ګوي زور ولې ګرم خو بچا ول جریان کې واچ عبد الله ابن حذافه چې کله د دروازې لورغه اېدا جامع د سلک زره اخیرا مېرنه وی او په وندونه پکې و نو د کسرا بچا پرويز امید ویل کړه سړی مره پر خط راواله
اې دا د اثر غټ بدن وړو کېره دا څنګه ما سره بده خو کې کینې دومره مغرور سره و دربارین شروع وته ویل کدا خطر کا وی ولی وی پرويسه بدن نه غواړي هغه وی مال محمد صلی الله علیه وسلم ویری دي چې بادشاہ له خپل ورکا کما پر دې بادشاہ له ورکوم کې قسم په الله چې زمانه نشه خسته دا تاسو وای دومره پابان خلق صحابه الله او الله رسول دومره تابع خو کاش مکش تروش بدی کې ورته بادشاہ ویلی پرويش را خوشی کوي وی چې کله ور خوشی کړه ورته دنه ورلو در خپل وزیران کې نه ولي وسم په طرف باندې کې نسم وی دوی چې په عربي نه پوي د زیدي په سمای باندې پوي د یو عربي وروغه ترجمان د هجري علاقه ويغلط اغلي يريد خط ولا وجه خط ولا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى اسرا عظيمه فارس وی چې کله دې جره ورشدونه خط ونه کته دومره قما کړو یو د په خط باندې خېزو کې چری چری کړه او وی ویلي عبد حقير من رعيتي دا محمد یوسفک سره د زما د رعیتنا او د دونم زما دونم مخکې لیکل کېږي دا دومره معتبر سره دی چې وځدون د زما په دنو باندې مخکې شو در به مال د خطابونه وکړي دا وکاو دا متصل د یمن بادشاہ والی لا بازان لا خطر ولګو خط چری کې عبد الله بن حذیفه فرمایي وسم خفش هو تمزم وې د جزيره العرب اخره شکل ور داخل شم اېدو کو سبا زمانه کې نه سن ورته ویل کته تاسو خدا سره راول شي په خط کې چی لیکلی و څه مسله وا قم قلب بادشاہونو الک اول بری کتلې وي او رسول الله لړغه ورته ویل چې رسول الله خط چری کې هغه ورته بدوایو کړ چې الله ټوټه ټوټه کله څنګه چې زما خط ټوټه ټوټه کې پنځل اسکار کې د حکومت رنګ مخوقس بادشاہ هغه رسول الله د خط له حاصل کو یو ډبی کې وساتو وینځل ورکه چې دا وساته او د قشانه د هرقل بادشاہ الله دغه د حکومت لم لګ درازواله ورکه وې دی بازان لا چې د یمن والی د حکمران خطر اولېګو چې په دې عربو کې خور پړک سره پیدا شوی نو محمد د الله سره اسمه احوال راواله دومره مغرور بازان بادشاہ چې کله خطر اورې شو دغه بشي دوه پولیس راولېګل چې رسول الله راولې پولیس کله مکی لړاله نو طيب لړاله طيب کې خلکو نه پښتنو کې چې بریږي دا محمد کوم ځای کې دی ولی وې د زمون بادشاہ خطر لګلې دی او زه به سره لګلې مو دا اوس موږ ځان سره بوزو چې تجارت سره مخامخ شو هغه نو ډېر زره ادرس ورکې ودا په یسرب کې وشيږي او د نوم دی او فلان دی او فلان او په منډه منډه باندې مکی ولړاله ورته ویل چې ابشرو خوشاله شي د محمد دی لوی تقصر ټکر راغی وښ کې خیر دا ختمي کی لکه څنګه چې په دې زمانه کې د يهودیت او نصرانیت د نقشه خلکو په دې ژوند دماغ کې ځای لري دوی دا وایي چې ارڅ به ختم شي خدا شرطه ختمي کی او د پلانونو سره ټکر راغی دا به ماتي او دا به کیږي هغه پولیس شکر رسول الله صلی الله علیه وسلم غیری والي وکتی پر خدای او بریتان ویل کدا ولې دا قشن زمنګ د رب منګ امر کړی رسول الله فرمایي مخ ته واړو وې زمنګ رب منګ امر د شکر چې غیری ودی کې بریتان کم کوي وې څنګه راغلی وې بادشاہ ته وټه پرويش په سبب ګورو راشي سبا چرانو ډېر عظمت دا ګور د ذکر کې شاګړ ډېر غوسه کیدون کې سړې دی ډېر قهرجن دی او د شیل سړې دی او دا دی او دا لکه اوس خلک وایي چې د يهود نصارا د خطرناک خلک دی او د شی ګوري او د شی سړې وجني او په دې کې فیض باندې سړې زندان کې شو دا مسله او هغه مسله رسول الله ورته ویلو اسم الله دی مقصد هم سړي وېزو بادشاہ لا وېستاسو آشنا چې هغه دغه خپل بچي مردار کې دغه سره بادشاہ مردار شو دی پولیس رسول الله ویلو وېستا بارک اسمه عقیده وشه د لیوانه ده نه منله خو سم معلومه کړ چې خې قمقلو لیوانه ته هغه عمر کېدل لکه اوس بعض خلک دا وایي يهود او نصارا ماته دل دا خلک او دا ذلیل کېدل او په دې باندې انقلابات راتل د دنیا په ټوټه ټوټه شو خدای طاقتونه شرط ماتي وځي تاسو بختنه وکړي بازم بچا شکل رااله ویل شي پروګرام دغه وځي انتظار بو کو یقیني مړی او وجل شي به نو به دا محمد په حق نبی د ایمان پیروړو کې قوای په ورلي ګوسه سره جنگ کو نتیجه وې د شو اجمالی مخکې سره درس کې دا ویل شي وا د دې پرويز یو بچو شروع په نامه د پرويز د کسرا بادشاہ چې په خپل قوم باندې عملیاتو کې مشران یو وشلو دغه د زنانو عزت واخصو نو دی بچی شروع خلکو ویل چې دا څنګه پلار دی دا خو د خپل مشران وشلو دغه زنانه به عزت کې دوه وجل پکار دی چاړې په سره واخصه ایستغي وشلو هغه په دوی چې دا بچا ما وجني مخکې داغه د وشل نه یو دوی جوړ کړ زهر نډکا او پاغي ولیکل الدواء النافع للجماع دا د شي دوی د چې دا جماع کې ډیره پیدا منه دا پریوځي کې خو خپل حکیم خانه کې کشمره بچا راشي او زی وشلم پرې دام به مرشي وی چې هغه کله وژلو شپږ میاشتې په دې منځ کې تیر شوي وی د یو خطر ولګو بازان بادشاہ لوي هغه زما پلار چې کوم نبی لپاره تعالی پولیس ته لګیلی و هغه باندې اوس عملیاتونه کی بادشاہ ظاهري د نبی حالت باندې لګو کېری په دې مناسبت باندې شارجه کې ځله جګړه جوړولم پکانه دلته جبهه او الته جبهه اوس داخلي په خپل حکومت کې دا ګډوډي رااله دا د عربو سره ونکول به بچ چل کیږي کینده په دې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې کله دا دوی وخړله او په سر راوړل هغه مرش ایستا دا غوی لورو اې دې پرويز او دې شروع خور هغه بادشاہي باندې مقرره شو رسول الله ملګری ویلي وی چرته مون کامیاب نشي هغه قوم چې زنانه پاګه باندې مشرکې هغه سره په دفتر کې او د قشن هغه باندې وزیر اعظم یا مشرف جنت له قوم الله داخل لیکي
د عمر بن خطاب په وخت کې به رب العالمین اسره خلق رنگ بنکړه فارسونی ولې شو هغه زنانه به حسین شه په نکاح باندې واخسته وکړه چې یمن بازان له خطر راغی چې شروع داسې کار وکي نو هغه ورشد محمد خو یقین الله نبی دې ایسه ایمان پر راوړو ټول یمن والا ایمان راوړو رسول الله دې عمل الله فتح زکم ویلي چې د خیبر پورې او د شام پورې او د یمن پورې دې خلکو ایمان راوړو دا مسله چې کله وشوه څلورم خط ولېګو د هرقل بادشاہ له دهیه الکلبی د هرقل خلک ایتالیا دا د شي زیلپوش خلک دی رنگیش پیغمبر علیه الصلاه والسلام دهیه الکلبی ورته ولېګو چې هغه ویل شو یوسف حاصل امه د دې امت یوسف ډیر حسین سړیو جبريل عليه السلام بشر رسول الله صلی الله علیه وسلم دهیه الکلبی په شکل باندې براغه دی ورته څنګه ورولېګو کې بدرنګ انسان موږ ورولې واسنه چې ټوکه ټقاله ورپورې ونی کې ډیر یو مزیدار سړی او خط ورته شریک کړو چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل الى قیصر عظیم روما او دی ورته چې السلام علی من اتبع الهدى اسلم تسلم فان توليت فانما عليك اسم پتا باندې ګناه د رومین وی او السلام علی من اتبع الهدى وکله چې دا خطر ولېګو نو په دې وخت کې د پارسیان رومین خپل مابین کې جګړه و د دې وجنه د مکه مشرکان د رسول الله ملګرو ویلي و وی الته چې رومین مغلوب شو پارسیان په غالب دي موږ به ان شاء الله بتا شو غالبي ابو بکر صاحب سره شرط مولېګو تقریبا تر 9 کالو پوري نتیجه دا شو چې الله رومین غالب کړه او دلته کې په بدر کې زموږ مجاهدین الله غالب کړه دوه خوشاله الله ورکړي مؤمنانو الله نو دې پارسیان رومین سره جوړ وکړه صلیب هم تیرا وړو صلیب دا معنا نه سواره دا وای چې عیسی موږ وجل دي داغه په وجل کې الله موږ ټول معاف کړي دومره خمق عقیده چې عیسی تاسو وجل تاسو لایق د عذاب کې تاسو لایق د مخکېدو یې وسم دا و چې دا صلیب د فلان د لکه اسلام او د صلیب جګړه نو پارسیان د خپل شینم برته دی رومین لور کړو صلیب هم ورکې نو دې هرقل بادشاہ ویلې وې دوه نظرونه وکړه یو نظر دا و چې د حمص تر شام پورې بیت المقدس پورې به پیدل سم او صلیب چې په کوم ځای کې ودی پارسیان اوس موږ نه خښو مکه ځای کې به زلګوما ډیر وګړي استقبال ورته شو داخله ور روان و رسول الله دهیه الکلبی ویلو وې د بصره بادشاہ د بصره والی سره باول کینی دغه نه بور سره بادشاہ خو د خط وروړي وجدار وې ځکه دا مغرور دی کېدې شتل نمبر درنه وې دا لور دغه خاله داغه چې ورته پیش کړي هرقل بادشاہ وړاندې کې غړي روکیارو ظاهري ځکه عالم مو د علم نجوم ماهر مو او قومي مشر مو ملک وی ویل چې لکه دا خط موږ محمد را لګل د عربو دي چې د عربو څوک شته کنيشته وی ګوري ضرور پیدا کړي چې داغه باره کې پښتنه وکړو وی حتی چې د شام علاقه د ټوله مشي ګډ په ګډ باندې وکړه ابو سفیان فرمایي چې رسول الله حدیبیه کې د رسول الله سره څوک په صلح کې واقع و چا سره شوی و وی موږ تجارت په نیت باندې لاړو خو حتی غزه کې موږ پیدا کړو چې کوم فلسطین کې علاقه ده وی موږ راوس وی چې راوسو وی چې لکه دا سره پیښ نه موږ چې آو وې څنګه کې موږ ته زموږ د نسب نه دی بل روایت کې دا راغلی چې ماره تر زوی دی خو ابو سفیان فرمایي وی ارمان کله دروغ باندې اسما شهرت نه کړي ما په رسول الله بارک ډیر دروغ ویلې وي خو یو خبره کړې دا کوم رسول حدیث بخاری کې معلومیږي وی طریقې دا جوړ کړه هرقل بادشاہ زمخ کې کینولم زما د عملګری ورسره کینول د دې وجنه چې نقل مال رانه لکه زما شاله تاسو وسکینی ورسره ما نه سره مخه مفتنه کې نو زبر تاسو نه وسنه خل زکم چې کوم ځنه دا سر د شو خو زوم څنګه او دی هرقل اغوله ویلو وی کچیر د درشته ویل تاسو مال د شي اشاره کوي او دروغ ویل به د شي اشاره کوي نو بعد دغه نه لس پختنی ورنه وکړي حدیث بخاری کې هغه راځي ان شاء الله کراله ورته چې ورځ باندې شرط ژوندیو هغه لس پختنی علي ترتیب به کړی دي کمی کمی دي او به دغه حکمتونه د هرقل بادشاہ په خپل بیان کړه کم کم دي او جواب د دهیه الکلبی د خط څنګه وشو په کوم کیفیت باندې وشو دا به ان شاء الله روان چې ورځ باندې به تفصیلی بیان کو رب العالمین دې موږ تاسو د محمد رسول الله تعالی نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین